أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منغا تقريبا دري سبقونه په یو سبق کې منغا ویلو حروف هجا صحیح شو چې حروف هجا څه ویل شي. صحیح ده. د قرآن مجید چې کم حرفونه دي هغه سودي او هغه نوم چې دی حروف هجا دی. صحیح شو. نو بیا موږ یو سبق په دې باندې لکه 2 حرفونه 3 حرفونه دا موږ بیا یو سبق په دې باندې ویلې دی. هغه د یوټیوب په چینل کې آی آر بنیروال په نوم باندې یو مرګره کې ولیکئ لاندې نو خبي آی آر بنیروال په غټو حروفو کې نو په هغه کې د ټول سبقونه موجود دي. کوم مرګره نه وي هغه د هغه ټول سبقونه چې دی هغه الته وګوري او ان شاء الله سبق چې بیا د تمنګ وایو نو پويږي او صحیح شو. نو دا حرفونه د الف نواله تر د یا پورې موږ دا ویلې دي. بیا په سبق نمبر 3 کې موږ ویلو مخارج الحروف. د هر مخرج د هر حرف چې دی مخرج کم دی د کم ځای نه حرف راوځي. صحیح شو. نو د هغه حرف چې دی موږ د هر حرفونه ویلي چې مخارج څه ته ویلي شي حروف څه ته ویلي شي او مخارج ټوټل ولس مخارج دي. صحیح ده. نو بیا موږ الف واو یا مده په دې کې مثال الف مده واو مده او یا مده موږ خودلې دي. صحیح ده. بیا په دې کې یا غیر مده موږ په 7 نمبر مخرج کې خودلې دي. په قاف او په کاف کې فرق خودلې دي. صحیح ده. بیا چې د مخې ته واو غیر مده راغلی نو موږ پکې دا واو غیر مده خودلې چې واو غیر مده څه ته ویلی شي. صحیح شو. غنه څه ته ویلی شي. هر حرف چې لکه مثال په تور طا دال تا د کم دی نه ادا کېږي د دې مخرجونه موږ ښودلي دي په یوټیوب کې موجود دي او کم ملګری کو خواهشمني و چې یاره ماته زه سبق له راځم یا کاري یا څه مسئلې نو سبق رانه غیر حاضر کېږي نو په یوټیوب کې ګران دی نو په انبکس کې خپل نمبر او خپل واتساپ نمبر چې په کم باندې واتساپ هغه راولېږي سره د نوم پوره نمبر نو ان شاء الله موږ به د واتساپ په گروپ کې اډ کو نو دا سبق به ته په اسانه ملاويږي. دا تیر شي هفته کې تقریبا موږ دا سبق نمبر 5 ویلو چې حرکات څه ته ویلې شي او پروت زبر څه ته ویلې شي او پروت زبر موږ وایو څنګه. صحیح شو. نو حرکات چې دي د زبر زیر پیش نوم دی لکه څنګه چې موږ له ار یو کس له نوم یې خو دی چا مثال واجد او ماجد او ساجد او ابرار او الیاس او واحد او دا نمونه هر یو کس له نوم یې خو دی د قشان دی زبر زیر پیش له نوم یې خو دی ایته حرکات وي. نو دا کوم نه چې درکړی دا نه چې دا ډومبه چې زموږ سبق ته نو دې ته پروت زبر وې دې نوم دې پروت زبر یا ته موږ وایو ملاز زبر یا په اردو کې لیټا هوا زبر او دلته پروت زبر وته موږ وایو نو په اسانه به موږ سمجاویږو پروت زبر. صحیح شو. نو په پروت زبر کې اهم خبرې چې موږ دوه خبرې کړې وي هغه دوه خبرې د ذهن کې واچو دا به سبق بیا نه وایو بس خبره ختم بیا به موږ د پروت زیر سره کاری پایم که موږ دوه خبرې کړې وي ا دوه خبرې دا وي چې دی لبا جټکنه ورکو او راکاګو بینه. صحیح شو. دوه خبرې وي نو بیا د الف نواله تر د یا پورې موږ دې جوړ او روان دوانه ویلو څنګه چې موږ وایو هغه شانم ویلو بیا دا مشکل حرفونه ویلو بیا د مشق موږ پرون دا ویلو چې په مشق کې موږ به دا څنګه وایو. صحیح ده. نو وس په موږ وایو سبق نمبر 6. صحیح ده. سبق نمبر 6 بسم الله الرحمن الرحیم موږ وایو سبق نمبر 6. په سبق نمبر 6 کې موږ ته وایي اقا خبرې دي کم چې په پروت زبر کې وي خو هغه چې دی د پاسه راغلی او دا به چې دی دا به د لاندې. صحیح ده. نو دلته وایي پروت زیر. صحیح ده. زیر هغه تاسو کې لیدلی او هغه د دې دا د دې کرښې د پاسه دی دا کرښه ده که نه دې د پاسه د پروت زبر راغلی. صحیح ده. او پروت زیر د کرښې د لاندې دی. صحیح شوه. لکه مثال دا کرښه چې دا حرف دی نو دې د لاندې به داسې شي دا به د دې د لاندې راځي. ټیک ده. نو وس وی دې نخې دا یو کومه نښه دا یو نښه چې کومه تاسو ته ښکاري دا د کرښې د لاندې چې کومه نښه ده تاسو ته وی دې نښې ته پروت زبر ویلی شي. پروت زبر. صحیح شوه. نو موږ تاسو ته ما وی که موږ ته ووایو چې لیټه هوا زبر یا پروت زبر. صحیح شوه. یا ملاس زبر سړی چې سملي دقه شان ملاسي. صحیح ده. نو دقه دې ته دې لی نوم یې ښودی دی پروت زیر. صحیح شوه. پروت زبر نه پروت زیر. صحیح ده. دا دی وجې چې مخې ته بیا ولاړ زیر هم راځي او دو زیر هم راځي نو چې تاسو ته دا معلومه چې پروت زیر څه ته ویلی شي. صحیح ده. نو دې ته څه وایي دې نښې ته پروت زیر ویلی شي. پروت زیر همیشه د پاره د حرف د لاندې وي. صحیح شوه. پروت زیر همیشه د پاره د حرف
د لاندې وي. لکه په دې حرفونو کې به موږ وګورو د الف نه والا تر د یا پورې داسې دی بنې چې دا یا سیټ ته راغلی یا ښي سیټ ته یا چپ سیټ ته یا د پاسه یا اخوا دېخوا، نه، صرف او صرف چې د حرف دی د هغې د لاندې دغه نښه ده، دې ته څه ویلی شي؟ پروتو زیر. او دا همیشه دپاره د حرف د لاندې وي. دوه خبرې شوې. دې نښې ته پروت زیر ویلی شي. پروت زیر همیشه د حرفو د لاندې وي. صحیح شوه؟ نو دې جوړ او روان به څنګه وایو؟ حمزه زیر د دې جوړ دی او ای د دې روان دی. نو هغه دوه خبرې به د پروت زبر هغه دوه خبرې چې کومې وي چې موږ به وله جټکنه ورکو او راکاږو به نه، هغه به په دې زیر کې موږ کوو. صحیح شوه؟ په پروت زبر، پروت زیر او پروت پیش په درې معنو کې به دا خبرې موږ یاد ساتو. صحیح ده؟ چې مثال په طور چې بیا موږ ته یادي چې پروت زیر او پروت زبر او پروت پیش. واحد ضروري میک دی بند کړه. ښه صحیح شو؟ نو په پروت زیر کې څلور خبرې شوې. یو د دې نوم سره دې ته پروت زیر ویلی شي او پروت زیر همیشه د حرف د لاندې وي. صحیح شوه؟ دوه خبرې شوې. درېیمه خبره دا شوه چې دې له به جټکنه ورکو، لکه حمزه زیر ای ای، حمزه زیر ای ای. صحیح شوه؟ دې جټکه به ولنه ورکو. بله خبره دا ده چې راکاږو به یې نه، لکه حمزه زیر ای، راکاږو به یې نه. نو دا به څه شي؟ دغه دوه خبرې شوې. صحیح ده؟ نو دوه خبرو به څلور خبرې شوې. یو د دې نوم سره د دې نوم دی پروت زیر او پروت زیر کم ځای وي؟ د حرف د لاندې وي. که ستاسو څوک تپوس وکړي چې پروت زیر کم ځای وي؟ ښي طرف ته وي، چپ طرف ته وي، د پاسه وي، د لاندې وي. نو ته به ورسه وایې چې پروت زیر. زیر مطلب خلک وایي هلکه دا سړی زیر کړی دی. زیر کړی مطلب دا دی چې دی د لاندې ترې راغلی. که دوو کسانو جنګ یي که نه، نو خلک وایي دا سړی زیر کو. زیر نو زیر مطلب دا دی چې دی څه دی؟ د لاندې دی. نو دغه شان د حرف د لاندې چې هغې ته پروت زیر ویلی شي. نو دې له به جټکم نه ورکو او دا به راکاږم نه. دا څلور خبرې به یادې ساتو. بیا راته وایم دې نښې ته پروت زیر ویلی شي. پروت زیر همیشه د حرف د لاندې وي او جټکه به ولنه ورکو او راکاږو به نه. صحیح شوه؟ اوس مثال په طور چاته داسې اساني لکه دلته چې قاري صاحب ویلی با زیر د دې جوړ دی او بي د دې روان دی. صحیح شوه؟ که داسې وایې لکه مثال د یو کرښه به ته زه داسې ویمه حمزه زیر د دې جوړ دی او ای د دې روان دی. با زیر د دې جوړ دی او بي د دې روان دی. تا زیر د دې جوړ دی او تی د دې روان دی. ثا زیر د دې جوړ دی او ثی د دې روان دی. جیم زیر د دې جوړ دی او جی د دې روان دی. حا زیر د دې جوړ دی او حی د دې روان دی. خا زیر د دې جوړ دی او خی د دې روان دی. دال زیر د دې جوړ دی او دی د دې روان دی. ذال زیر د دې جوړ دی او دی د دې روان دی. را زیر د دې جوړ دی او ری د دې روان دی. زا زیر د دې جوړ دی او زی د دې روان دی. سین زیر د دې جوړ دی او سی د دې روان دی. شین زیر د دې جوړ دی او شی د دې روان دی. صاد زیر د دې جوړ دی او سو د دې روان دی. ضاد زیر د دې جوړ دی او زو د دې روان دی. دا جوړ او روان شو. صحیح شوه؟ که څوک داسې ویلی شي او که داسې ویلی شي لکه ګورئ ورته حمزه زیر ای ای، با زیر بی بی، تا زیر تی تی. د اواز چې دی که نه په اخره کې د تی اواز چې لکه مثال تا زیر تی تی، د تی د اواز چې دی که نه، نو دا به موږ ځکه ورسره وایو چې بیا موږ روان سبق وایو په روان کې. دا به زموږ په روان کې په کار راځي. صحیح شوه؟ ثا زیر ثی ثی، جیم زیر جی جی، حا زیر حی حی، خا زیر خی خی، دال زیر دی دی، ذال زیر ذی ذی، را زیر ری ری، زا زیر زی زی، سین زیر سی سی، شین زیر شی شی، صاد زیر صی صی، ضاد زیر ضی ضی. صحیح شو؟ ادق دی پوری پورا دی که نه؟ اشرف واحده او چې دا قضا پورې صحیح دی. ښه نو بس اوس کم ملګری هغه سبق اورول غواړي نو ووایې که مثال په طور بره راخیږي موږ به بر راوخیږو او کنی نو لاندې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. حمزه زیر ای ای، با زیر بره په سبق کې چې کومې څلور خبرې وکړې وکړه که نه نوم ووایه چې دا به کم ځای راځي. زیر چې دا به همیشه د
ټکي د لاندې راځي لکه د خمزه لاندې د حرف د لاندې به حرف راځي د لاندې راځي د حرف د او لاندې دې به نښې ته راځي څه ویلی شي نوم یې سره پروت زیر پروت زیر دی دې نوم دی پروت زیر او دوه خبرې څه دي دا به یو به راکاږو نه یو بل جټکنه ورکو جټکنه ورکو شاباسي وایه حمزه زیر ای با زیر بی تا زیر تی سا زیر سی جیم زیر جی دا به نرم واحده روی سا به نرم او د جبې د سر او د بره مخامخ دوه غاغونو سرونه یې سا زیر سی سا زیر سی د شپېلۍ د اواز نه نه جی د شپېلۍ د اواز لکه مثال په تور ستا دا جبه د پنسل چې ستا جبه ده دا دوه غاښونه دي نو په دې جبې پر سر باندې به دا غاښونه کېږي دې نه به ادا کوې سا زیر سی جیم زیر جی ها زیر خی ها زیر خی خا کلک ووایه خا زیر خی زال زیر زی را زیر زال نرم وای نرم زال زیر زی څنګه چې ثاوي دغه شان ذال وایه ذال زیر زی زال کلک مه وایه که د ژبې د سر نه ووایه ژبې سر بر د غاښونو سره ولګوه زال زیر زی را زیر ری زا زیر زی سین زیر سی شین زیر شی سواد زیر سوی زواد زیر زوی اشرفه ته واروه بل ملګری څوک خواهشمن وي نو اورولی شي الرحمن الرحیم حمزه زیر ای بره چې کمې څلور خبرې وکړې خبرې وکړه که نه بار زیر بی او زبر همیشه د حرف د لاندې راځي او دې نوم سره پروت زبر پروت زیر دا به همیشه او راکاږو به نه جټکه به ولنه ورکوو او جټکه به ولنه ورکوو وس وایه بی زیر بی تی زیر بی نه که نه با خیال زنانه نه سبق ویلی بی وای وی بس بالکل ټیک خبره دی مور نه ویلی با زیر بی تا زیر تی سا زیر سی جیم تا به نرمه وایو که نه ژبې د سر او بره مخامخ دوه غاښونه سا زیر سی جیم زیر جی ها زیر حی خا زیر حی دال زیر دی زال زیر زی تا زیر تی را زیر زی را زیر زی را زیر ری را زیر ری را زیر ری زا زیر زی زا زیر زی سین زیر سی شین زیر سی سوا زیر سی زواد زیر ری تا زیر تی بس